أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورہ بنی اسرائیل مکی صورت دا هم او په مکی کې هم شکل د معراج واقع شوی و او دا تقریبا د هجرت نه یو کال مخکې دا واقع شوی و. هجرت نه یو کال مخکې نو هغه نه بعد الله تعالی دا صورت نازل کړی دی. پدې کې هم هغه درې مضامین تاسو یاد ساتئ د توحید او د رسالت او د آخرت. او پدې بنی اسرائیل کې یو دوه خبرې ډېرې اهمې دي. یو خبره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا سفر دی او دویمه اهمه خبره پدې کې یو دوه رکوګان د مدینه د تلو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی باقاعده منشور بیان کړو چې ستاسو چې کله مدینه ته سفر کوي او ال د بستا اسلامی حکومت په جوړیږي د هغه نظام حکومت بدا منشور وي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه نواخلا تر رکوګانو کې تقریبا 29 یا 30 دفعات دي. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته تشریف راوړل نه بعد همدغه دفعات په همدې باندې فیصله کړي. همدغه دغه معاشره هما نو هغه په ډېر زیات اهم دي. دین علاوه د مسلمانانو تربیت ته د مانځ ذریعہ سره همدغه رنګ د صبر او د اطمینان د بار د حاصلولو د صبر او د مانځ هغه طریقه ده او همدغه رنګ تنبیحات بنی اسرائیل د لپاره ځکه چې مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډایرکټ مقابله د هغه سره برازي ځکه چې د اخیره کالو په مدینه مکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج واقعیا څنګه و. د دې واقعې باره کې خو دومره ډېر حدیث دي یا دومره دي چې غړ کتابونه په هغه باندې لیکلي دي. وخت وي یا بندز لغواړم چې دا ټول سړي بیان کړی وي او داغه د جنت کیسې او د جهنم کیسې خدا خو په دې لږ وخت کې نه بیانېږي او نه داغه ټول تفصيلات بیانېږي. خودمره مختصر تاسو یو څو شیونه د هغه واوري چې هغه بنیادی طور باندې د سفر په دوه حصو کې تقسیم دي. یو هغه سفر او چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مکې نه کړو تر مسجد اقصی لفظ من لري داغه پوری او هغه ذکر الله تعالی په دې بنی آیات هی کې کړی دی. دویم هغه د عروج یا د معراج مطلب خطل هغه وا چې هغه د بیت المقدس نه الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره د جسمه هغه خجوله او بل طرف ته. په دې کې سوالونه اعتراضونه د ال راضی چې الله نه پیژندل چې الله پیژندلې د دومره د توحید او اسورتونه تیر شول د الله طاقتونه د الله تعالی ازمکه اسمانونه دغه پیدا کول یو رب آلته دیو اسمانونو نه بر خپل عرش جوړول شي او په دې ځمکه کې هغه دغه بهترین تنظیم جوړول شي نو یو کس هغه ته د برخه جوړول څه داسې مشکل کار دی. څوک چې الله باندې ایمان وروړي اړ سوال پیدا کیږي نه خلکو پیدا کړی دي اعتراضات کړی دي بیا زمونږ مفسرین هغه ته جوابونه ورکړي دي. هغه بنیاد باندې دا خبره لګه وګد شوالان ګډه مختصر ډیر اساس ستره او ډیر ساده خبره ډیر ساده هم د منلو لپاره. دې کې یو خاص نقطه چې کومه ده هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم الله اوخه جوولي ولی الله تعالی اسمانونو ته اوخه جو په دې ماده اوس مخکې بیان کړی و او نور پیغمبرانو سره هم عمده کرانګي د دې مثال مطابق هغه سره واقعیات شوي دي. د دې اصل خبره دای چې زه تاسو ته یو د شی بیان کوم ما ایمان دې چې دا رنگ شین دی خو چې څو پوری هغه ما په خپل سترګو لیدلې نه نظم په بیان کې هغه طاقت هغه دلیل او هغه مضبوطیا به بیانې نو همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د نور پیغمبرانو ته بعضی شیونه خودل دا ضروری و دي لپاره چې د هغه په دعوت کې او د هغه په دلایلو کې هغه مضبوطیا او پختګی راشي چې د هغه په خبره کې زور پیدا وشي خلک منان کولو لپاره هغه ضروري شي.
او دویمه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د الله تعالی هغه مینه ده چې څنګه مونږ چا سره مینه وي هغه سره خپل نږدې د کور تعلق جوړ شو هم د غرنګ رسول الله صلی الله علیه و سلم سره هم د الله تعالی هغه تعلق او د هغه مینه وا او هغه خپل فرمایي چې ما مینه ده ورسره. بیا په دې کې د جنت او د دوزخ په ذکر باندې اعتراضات شوي دي چې جنت خو جوړ شوی نه دی یا دوزخ خوشتنه بیا په اسمانونو کې چرته او دوزخ وغیرہ. نو دا به تور تمثيل الله تعالی بیان کړی دی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته. نن سبا د بهترین مثالونه دي لکه موږ چې کومه ډرامې وغیرہ ګورو دا په حقیقت کې خو نه وي خدای یو سمپل یا نمونه جوړ کړي نو الله شان نه د الله طاقت نه دا بعید نه ده. د دې هر کیفیت باندې چې اعتراض کیږي نو تاسو په هغه وخت کې ځان ته سوال راځي په هغه وخت کې د الله طاقت مخې ته کوي د الله قوت مخې ته کوي بس تاسو به پوهیږئ چې ها دا ممکنه ده الله یې کولی شي. الله تعالی د هغه بعید خبره نه ګرانه خبره نه چې الله جنت جوړ کړی وي الله جهنم جوړ کړی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای د پاره وغیرہ وغیرہ څه چې په دې کیسې کې بیان دي څومره چې په دې احادیثو کې د ذکر شوی دی. د دې حدیث مختصره حصہ مختصره د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ نه په بخاری شریف کې چې کومه نقل شوی دا هغه داسې ده. بیا د دې سفر ترمذی کې بیل واقعات دي مسلم کې بخاری کې پنورو کې بیل دا چې راجمع کوي کدا سو عام طور باندې لیدلې د حال سفر دومره غټ کتابونه دي دا هغه جزئیات هم باقي کې ذکر شوی دي هغه تاسو بیا پڑھاو کې وګورئ هم دغه رنګ نور تاسو خپل تفسیرونو کې بیا وګورئ نه کې به تاسو ملاوي شي. هغه فرمایي چې مکه ته جبرائیل علیه السلام راغی دغه خبره خو یقیني ده چې مکه نه و. په دې کې اعتراض شته چې دا د ام هانه کور کې وو کدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور د ابوبکر صدیق په کور کې وو او کدا په خپل کور کې وو. دا اختلافي مسله ده او کدا مسجد حرام نه وو. دا ټول صحیح کې دی شي دا ټول څنګه چې دلته نه الله تعالی بوت الته نه الله بوت مسجد حرام ته مسجد حرام نه الله تعالی نو ټول صحیح کې دی شي. او بیا په دې مطلب دا چې دا د اعتراض خبره نه ده چې شک پکې پیدا وشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرائیل السلام راغی زما سینې هغه شریک کړل او زما زړه په زمزم او بو باندې دغه یو تخت کې خودو او هغه تخت کې د مازره کې خودو بیا په زمزم او بو باندې هغه وینځ او ما زړه د علم او د حکمت نه ډکړل او بیا غنه بعد زما سینې اوتړله او بیا زلاړم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي د دې د معراج د دې غنه وشتو قصه تاسو بیانوم د ابو ذر غفاری هغه حدیث ټوکړي خیمه چې کوم دغه په حدیث کې خاص ما جمع کړی دي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مکینا په براق باندې جبرائیل علیہ السلام سور کو او دا براق د خرنه لګلوي او د اسبنه لګ ورکوټه یو سوارلی و هغه باندې چې کله کېناستو نو هغه خپل لګ ټکونه او وهل نو جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې تا باندې محمد صلی الله علیه و سلم ناشته او د هغه ذات ته چې الله تعالی په انسانيت کې ټول نه ډیره مینه کوي د سره چنانچه هغه بیا تابع شو او بیا د دې سفر وکړو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر مسجد اقصی پورې. مسجد اقصی ته چې ورسېدل باغه کې باقاعده د پیغمبرانو جماعت ته پیغمبر علیه السلام امامت وکړو. الته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم جبرائیل علیه السلام په ملګرتیا باندې روان شو. لومبني اسمان ته وخته لومبني اسمان ته چې کله هغه دروازه وټکوله هغه ویل څوک یې وایي زه جبرائیل دا سره څوک دی ما سره محمد ته اجازت شوه دی او اجازت شوه دی خاص تاسو راتل دی مبارکي ما الته اولیدو آدم علیه السلام دوه طرفونو ته خلق ناس کو یو طرف ته چې او قتل او به خندل د بل طرف ته چې او قتل او به جړل ما پښتنه وکړه چې دا څوک دی هغه ما ته ویلې چې خبچیا نیک بچیا په خیر راغلی وای دا آدم علیه السلام دی او د خې طرف ته چې وګوري دا بد اولاد کې هغه جنتیان دي خوشاله شي او د چپ طرف ته وګوري دا هغه کافر دي چې جهنميان دي نو دی ور باندې خپشي او دا آدم علیه السلام دی. بیا ځد ویم اسمان ته خدیو جبرائیل علیہ السلام ذریعہ سره التما او قتل ما عیسی علیہ السلام یحیی علیہ السلام الته سره د ما ملاقات شو هغه ما ته ویلي چې نیک ورورا په خیر راغلی بهتر استارتل او د هر اسمان دروغه سره هغه کلام وشو. حدیث بولم بچوڑا ده کنه څوک د تاسو سره اجازه غسته ده او څنګه ده وغیرہ او بهترین راتل نستاسو هغه سره د ما ملاقات شو. دریم اسمان کې یوسف علیہ السلام سره څلورم اسمان کې ادریس علیہ السلام سره پنځم اسمان کې هارون علیہ السلام سره وم شپږم اسمان کې موسی علیہ السلام سره وم اسمان کې ابراهیم علیہ السلام سره
او بیا غنه بعد بیا جبرائیل علیہ السلام هم یو هدف ور لاړو نور اجازه هغه ته هم نو او بیا سدرۃ المنتهى هغه ونه چې څنګه د الله شان سره یا د الله تعالی دی هر شان سره مناسبه ده هغه ته الله تعالی جبرائیل رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخه جو هغه کې به فرشتي باقاعده عبادت وکاو او یو وری عبادت په 70000 فرشتو وکاو او چاته چې یو وری عبادت مکمل او شي بیا هغه ته په ټول عمر کې د عبادت مکمل وي او یو ور عبادت کول او انت بیا الله تعالی سره باقاعده هغه ملاقات نه دی شوی په دې باندې زمونږ اهل سنت والجماعت په دې باندې متفق دي چې هغه په سترګو باندې الله لیدلې دغه چې دا قوت الله تعالی دنیوي سترګو ته سره ورکړې نه دی آخرت کې به جنتیانو کیږي ها الله تعالی طرف نه خبره یا الله تعالی طرف نه هغه منځونه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورکړل شل اول 50 چې موسی علیه السلام تراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته و فرمایل موسی علیه السلام چې ستا امت به اونې منلې شي واپس لاړ شدا کم کا چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا الله تعالی دربار ته لاړو او بیا ورته ویل چې ما امت به اونې منلې شي نو بیا لس کم شول ساویخ شول بیا راغی بیا واسطه دیر شول بیا راغی بیا واسطه شول بیا راغی بیا واسطه لس شول بیا راغی او بیا ول 15 بیا مت موسی علیہ السلام ویل چې ګوري او بنمني او هغه بنی اسرائیل زره ولو دا غزل خوشین شوی او دا نو وی بیا راځه نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نور ز شرمېګما نور دینه زیات نشم ویل بیا نشم تله نو بیا الله تعالی فرمایل چې استاد امت د پاره به ضرب دسوی هر نکی به په لسو باندې به ضرب کیږي نو استاد هغه پنځمونځونو اجر مې نه کم کړي دا به 50 وي او دا قاعده به استاد امت د هر عمل لپاره وي چې هغه یو نکی کوي جواب کې بدل کې بوته لس لیکانه مې ملاوي نو دا پنځمونځونو بدل به هم د 500 قدرې بوي همدارنګي بیا څه ملاقاتونه جنتیانو سره همدارنګي جهنميانو سره هغه بیا بل تفصیل دی الله تعالی دې موږ تاسو دغه توفیق مرکي شرط بلې موکي کې بیا وایي چې کله دا خبره وشوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان وکړو نو ابو جهل د ملګرو شدید ترين الزامات او مسخري جوړ کړي دا وګوره د څلويخ ورځو او یا د شپې ورځو سفر دی وای ما په ویش کې کړی او په ویش کې هم داسې چې سره اډو څو خبر شي نه دي دا سره ممکن نه ده بهر حال ایو کافرو د الله د طاقت نه دي خبر د ازمکه او د اسمان یا د وختونه چې تیریږي د دې د تیرېدو د کیفیت چا کړی الله کړی نو مغه الله درول نه شي چې وې درې دا په خپل ځای باندې نو الله تعالی څه وایي دا الله تعالی نه خدای له بهر حال هغه اعتراض وکړو چې کتر اشتیا تلې وي خمونګه توخه یا بیت المقدس څنګه داغه نشانات موږ توخه رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپل فرمایي چې زه په حتیم کې ولاړم ما نه چې کله دې سوال وکړ او دې رانه چاپیرو نو ما تعالی تعالی بیت المقدس مخې ته راوستو ناغي به چې کومه پښتنه کوله ما بلې دو او داغه جواب مې ورکو هغه بستنی پښتنه کوله ما بلې داسې ده هغه بغه پښتنه کوله ما بلې داسې ده هغه دیوال پښتنه کوله ما بلې داسې ده بیا دې قافلې پښتنه وکړه نو ما ته خو د جفلانی ځای کې روانه وا او دومره ورځې بعد بدل تر اورسیږي چونانچه مغه رنګ وشوله همدا رنګ بیا یو يهودي په خپل د خبره هغه کړه ده چې چې کله په بیت المقدس نه وتم نو ما به دروازه بندوله او دیش په چې کله وتم نو دروازه نه بندیده نو ما ډېر کوشش وکړ بیا مې پسې ناجار راوستو چې دروازه شاید لرګي وګت شوی دی او څنګه چې پوړی کې کیږي کنه لګا کیږي بل څه چل شوی دی هغه په خواري وکړه او هر قسم خواري وکړه په دروازه موږ بد نکړل شو او حتی چې هغه دروازه موږ هم د غرنګي کلاو پاتې شو او موږ دروازه وا چې سار به موږ بندوله بیا په خې طریقې سره بندیدا بهرال دا هغه خلکو لپاره ضروری دي چې ایمان نوي الحمدلله مستاسو ایمان دی څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي هم دک کرانګي بشي او دا ایمان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ته یو لاړو وای تا ملګری په لونه شو وای څه چلو شو وای هغه وای ز بګاش پیدا سلاړم بیت المقدس ته او بهلاړم اسمانونو ته او دا وای دا خبره تا هغه خلنه اوریدلې دا وای ها وای قسم دې په غزاد باندې چې هغه په حق سره را لګلې چې هم کرنګي شي او دا دغه صداقت په دې بنیاد باندې دغه د لقب غ صدیق وګرځیدو نو بهرال دغه واقعا او دې طرف ته اشاره ده په دې بنی آیات کې او بیا ورسته دغه یو نیم ځای کې اشاره کړې ده الله تعالی هغه طرف ته نو وزر څه دلی دي نه بل څه خبره شته ده الله تعالی هغه نه بره هغه ته اجازه نه دی ورکړې د خطو هغه نه بره اجازه نه دی ورکړې کوم د پوره چې جبرائیل علیہ السلام تلې شو ان دا عرش پوری او دا د الله تعالی د شان نه بعید هم نه ده او نه د جبرائیل علیہ السلام د شان څه سپکواله ده
دا کوم دی پورې چې جبرائیل علیه السلام تله دا په خپل ډېر لوی درجه ده د جبرائیل علیه السلام دا په خپل ډېر لوی درجه ده باقی دا خبره مونږه جوړې کړې دي چې هغه بیا وزرو سوځیدل بیا غتلې نه شو بیا کوشش وکړو بیا الله تعالی ور باندې بغیر بهر دا اسرائیلیات اسرائیل دا جوړ کړی ځکه ما هغه قصدن ارادتن ذکر مونږ کړو چې ذکر کوي بیا سړی ته سوال پیدا کیږي چې څنګه وغیرہ دومره خبره په بخاری کې او یا په مسلم کې د ما چې بیان کړل دینه بتاوس ته ان شاء الله اضافي نه ملایي نو دومره باندې ایمان ساتل پکار دي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته الله تعالی باقاعده د هغه شان خي او کوي سره وایي چې جبرئیل السلام ولې نو تاسو نه پوښتنه کومه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مقابله کې آدم علی السلام ده او د هغه په وړاندې د تورې ټنګیدون کی بوینا کی خاور نه جوړ کړی شوی دی هغه باوجود الله حکم کوي فرشتو ته سجده وکړي او دغه فرشتي وي چې ټول ورته سجده وکړي نو موږ وسوي چې کله د فرشتو درجه دې سره کم شو نه دا الله تعالی احکامات او غیر د دې منون کړي هغه د دې منون کړي استاد وایي بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي سبحان پاک ته د دې معنی متوسط مخ کې کړي هم الذي غزاد دا د حیران د کله چې سره حیران شي په هغه وخت کې د لفظ سبحان الله د انسان داخله نه وځي نو دې د سبحان د خپل د لفظ د دې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم الله تعالی جسمانی طور باندې برخه جوړلو او زمونږ د ایمان دی چې الله تعالی جسمانی طور باندې خجلو یعنی د په خوب کې یا د په کشف کې دا شی نه وشوي او کشه یا په بیل واقعي وي خدای الله تعالی باقاعده جسمانی طور باندې د زیارت اسمانونو او د بیت المقدس ودې کړو ځکه الله تعالی لفظ هم داس استعمال کړی دی چې هغه د تعجب په بنیاد باندې بیان کیږي سبحان الذي پاک ته غزاد اسرا چې بوې تلو شپې بوتلو ته ویل کیږي بعبده بندخ بل عبده د عبد کې بخبل د جسم هغه یعنی هغه جسم ته ویل کیږي چې هغه مادي جسم هم لري او روحاني جسم هم یعنی مجموعه د جسم او د روح جسم سرا لیلن دشبی من المسجد د جمعات الحرام او مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى په طرف د مسجد اقصى الذي اغ جمعات بارکنا چې موږ برکت اچول دي حوله غیر چاپیر د اغینا د غیس مکه د غیر د جمعات د پیغمبرانو ال د مرکز او مسکن او لنوریه د لپاره چې موږ او خیودتا من آیاتنا د خپل نشاناتنا انه بشکاغا هو امغا السميع اوردن کې البصير لدن کې واتینا موږ ورکړو موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب دا فورن د يهوديانو خبر راغله دغه چې دلته په هغه خبره عمده پکې روانه ده د بیت المقدس په بنیاد باندې چې دا غوي مرکز او رسته په مدینه کې هغه سره بیا مخامخ کېدل هم روان دي ورکلو موسی علیہ السلام ته کتاب وجعلناه او موږ جوړ کړو هغه خدای هدایت لبنی اسرائیل د پاره او څو پکې الله تتخذو چې ما جوړوي تاسو من دوني سوا د معنا وکیلا کارساز مددگار بل څوک ذریتا اولاد ومن د هغه چا حملنا چې موږ سوار کړیو مع نوح د نوح علی السلام سره انه بشک هغه او نوح علی السلام کان او هغه عبدا بندا شکورا شکر گزار وقضینا موږ فیصله کړیو الی بنی اسرائیل د پاره فی الكتاب په کتاب کې لتفسدن چې تاسو به فساد کوي په الارض پس مکه کې مرتين ذکرته ولا تعلن او تاسو به سرکشي کوي علوا کبیره په سرکشي لوی سره فاذا بهر کلا جاء اچراغ وعد وعدا اولاهما اغلم بنید اغوی اغدوړنا اولینی بعثنا نمنګ واسطو علیکم پتا سبحان عباد لنا خپل بندگان اولی باسین چغه سخت جګړلو شدید په جګړه کې یا ظالمانو په جګړه کې شدید سخت فجاسو بس اغوی ورننه وتل خلال الديار په منځ کورونو کې وکانه وعد مفعولا او دا وعده د الله تعالی پوره کیدونکې وو واقعو ته ذکر شوی دی او دا واقع بیا مورخینو او مفسرینو تفصیل سره ذکر کړی دي چې الله ویلو دوه وره بتاسو نافرمانی وکوي یو واری موسی علیہ السلام سره یا موسی علیہ السلام د قوم چې کله بیت المقدس ته لاړو او د یوشع بن نون په سربراهی کې او هغه ورسره بیا الته دې سره معاهده وشوله چې دلته به تاسو فساد او نافرمانی بنه کوي
او دا ټول علاقې باندې بتاسو قبضه کوي او د ټول علاقې کې بتاسو د الله تعالی حاکمیت نافذ کوي خپل مرضی په کې نه چلوي چنانچه دوی لاړل ځنه دوی نه اونې ول بیا پرې خودل او ټول ریاستونه باقاعده جوړ کړل د خپل خپل په بنیاد باندې او نور نه شکرې شروع کړل چنانچه الله تعالی ور باندې یو بادشاہ د عیسایغه هغه ور باندې راوستو د بخت نصر په صورت کې او دوی دا یعنی دا ټول بیت المقدس ورته وران کو او دوی جیل کې واچول او وینول او تاسو نه سکړل ختم کړل بیا الله تعالی د دې توبه قبول کړل الله ورته معافي وکړه بیا رغلل بیا آباد شول او بیا د الله نه فرمانی وکړه او بیا د غرنګ الله تعالی ور باندې د ایران بادشاہ مسلط کړو او هغه عبد غرنګ بیا په دې باندې هر څو وران کړل او د جیلونو کې واچول 1,03,000 کسان ځان سره بوتلی کوم چې تاریخي واقعات دي بهرحال دغه رنګ دوره به تاسو فساد کوي او دغه فساد په نتیجه کې به تاسو باندې نور خلک غالب کوما او دغه غلبې په نتیجه کې به تاسو نه د نعمتونو باخلمه ولې دا خبره ذکر وکړه دا تاریخ مونږ ته معلوم شي معلوم نشي دا اهم نه ده دا اهم نه ده اهم خبره دا ده چې که تاسو بیا داسې کوي د مخکینی ماضی یاد لري بیا د سره داسې کوما او دا خبره ورته کوي الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بنیاد باندې چې دا پیغمبر زه تاسو بیا درلګما او چې د دې تاسو بیا نه فرمانی وکړه او بیا می خبر اونې منله نو هغه حال به در سره بیا کومه کوم چې دا سره مخکینه کړو ناغه طرف ته اشاره ده او دا پکې اهمیت ده ثم بیا رددنا منګه واپس کړل لکم تاسو د بار الکرته دوباره راتلل یا غلبا علیهم باغوی باندې و امددناکم او تاسو سره مدد وکړو به اموال و بنینا په مالونو و بنینا او زامنو سره وجعلناکم موږ جوړ کړی تاسو اکثر نفیرا ډیر په خلکو کې ان لخر مې د تزیات کړي ان احسنتم کتا سنکی کوي احسنتم نو نکی بموي لانفسکم قل ځانونو سره ان پیدا به تاسو د خپل ځان وی و ان اساتم او کچره تاسو بدی وکړه فلها نو هغه به هم تاسو په خپل ځان باندې وی ان یادغه نقصان به تاسو ترسيږي فاذا جاء ابير کلا چراغه وعد الاخرته اغوادت ويما ليسو نو دوی لیسو وجوهکم نه دا ټکی غلط وایم لیسو نو دې لپاره چوران کی برابر کی ختم کی وجوهکم خنت تاسو وليدخلوا او دې لپاره چې نه نوزي المسجد جمعه تا کمال کسنګ دخلوه چې دین نوتی اول مره اول ذلی لک ولدا جمعه تبا کړو ختم کړو نو بیا بدین نوزي دیتا او ختم بکی وليتبروا او دې بتس نس کی ختم بکی وران بکی ما اغا علو چې دی بیا مومي غلبا تدبیرا او پورا ختمول سرا آسان دې ربکم چې رب دې تاسو ان يرحمکم رحمو کی پتا سبحانه و ان عدتم دا وسهم خبره ده دې خبره باندې ځان پوي کوي او تاسو پوي شوي په دې باندې خلی معنا ووري و ان عدتم کچيره تاسو بیا وکي دغه شکار عدنا مونږ به سره بیا وکو هغه سي کته کین نو سره بیا هغه سي کو مخې می خراب کړي بیا دغه سره کومه وجعلنا او جوړ کړل مونږه جهنم للکافرین کافر د پاره حسیرا زید کیت خانه جیل د حسر نه کنه یعنی زې بندي و هغه چې خلک کې بنديږي جیل ان بشک هذا القران دا قران يهدي لارقي للتي هغلارا یعنی دا سمئی برابرۍ هغلارا هي چې هغه اقوم انتهائی سیده دا ډیر برابر دا هغلارا قای ترمذی شریف کی یو حدیث ده حدیث ډیر لمبا چوڑا ده د عاور د حارث بن عاور نه روایت ده چې یو ورزه په جمعات کې د علی رضی الله تعالی عنہ جمعات تل او ما حالت الناس ته ما چې خلکو په خپل منځو کې بحث مباحثه کوله او هغه وخت کې د اختلافات د معاویه رضی الله تعالی عنہ سره همدغه خبرې وایي تقریبا مسلمانانو خپل کې جګړې بحث مباحثه کې بداغي اوازونه موشت شول او زلاړه ما علی رضی الله تعالی عنہ ته ما ویلي چې ستاسو د جمعات کې خلک په خپل کې جګړې کوي او بحث مباحثه کوي وای دا خدای او دا خدای لکه څنګه نن سبب دي مصیبت کې موږ اخته یو د مسلمانانو په خپل کې بجګړو کې نو علی رضی الله تعالی عنہ او فرمایل دی اورتا چې واورا تاسو خبره وکما یو وری ما عمده غرنګي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ویلي چې خلک به په خپل منځ کې جګړه کوي او خبرې به کوي خپلو کې یو بل باندې خپل خبرې زیاتې او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ما ته فرمایل علی رضی الله عنه اوس خبره کوي اورتا رضی الله تعالی عنہ په ترمذی کې دا وګ تفصیل سره حدیث ته کتا سو غوري دا غچې د چې د خبرې یادول ضروری دي نو ماته وی اولی ما بختنه ته وکړه چې بیا تاسو اوري چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې نږدې ده چې یو فتنه به برپا شي
او په هغه فتنه کې به دا مسلمانان د یو بل مخالفت کوي یو بل سره بجګړې کوي او ما پښتنه وکړه چې یا رسول الله د دې فتنې د وتلو طریقه به بیا څه وي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د دې طریقه دا ده چې ته قران ونیسه په دې قران کې د مخکینی خلکو کیسې دي او په دې کې د راتلونکو بیانات دي په دې کې احکامات دي په دې کې واقعات دي په دې سره زړونو ته اطمینان حاصلېږي په دې سره پړاوون کې اوون کې ستړي کېږي نه چې پریانو واوریدلو نو ایمان به راوړو او هغه لپاره ذریعہ جوړ شو د هدایت او چا چې دینه انکار وکړو هغه تباشو او چا چې په دې باندې عمل وکړو یا د ځان لپاره لار په خکړه هغه کامیاب شو دا لار خي هغه چې هغه انتهایی بهترینه ده دا لار خي هغه چې هغه انتهایی بهترینه ده نو اے اوره یا ست قرآن د لا صبر نکي دا به د دې مصیبتونو د دې مشکلاتو د پریشانیانو تا د لپاره بهترینه ذریعہ وي او نن سبا دا حدیث او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عمل دا د دې لپاره ډېر بهترین دی چې سړی مشکل کی وي نو قرآن ته دراشي نن سبا هلته کې دا پښتني دي دا صحیح دی دا صحیح دی دا حکم دی ملګری وغیرہ قرآن راواخلا بس دین دا ته ټول لاري برابرې ټول لاري برابرې او تا په دې مشکلاتو کې هم نه اچي نو دا هغه حدیث ما تاسو ته بیان کو الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی او الله دې موږ ته د قران کریم د بهترین لارې ذریعہ وګرځي دا خو بهترین دی موږ په دې ته نه ځان تیار کړي هي لا رخي هي اقوم جغړه بهترین دا ويبشر المؤمنين او دا زیر ور کوي مؤمنانو ته الذين اغوا مؤمنانو ته يعملون عمل کوي الصالحات نیک ان بشکلهم ذی پارا اجرا بدل دا کبیرا لویا وان الذين بشکا کسان لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي بالآخرت باخرت باندې عاتدنا من تیار کړل لهم ذی پارا عذاب الیما دردناک ويدعو الانسان او دعا کوي انسان بشر د بدی دعاءه فشان د دعا د هغه دعا بالخير چې هغه کوي د نیکۍ د پاره بدوم داسې زر غواړي لکه څنګه چې خزر غواړي الله هلاک او زر هلاک الله مړ کې او زر مړ کې الله وران کې او زر وران کې بیړم کوي ور سره او حال دا چې هغه به ورسته پښیمانه ني چې دا ما څه ویلي او الله تعالی فرمایي مخکې دې بیان تیر شوی هم دی وکان الانسان او د انسان عجولا بیړنده بیړه کوونکې تلوار کوونکې د انجام په لحاظ سره خپل دعا بس فور نتیجې ته رسول غواړي به دغه دي وشي نو کدا چې الله کوله بیګا درس کوم تاسو تر کړی دی الله تعالی د دنیا ورانه کړی وای دا وجعلنا وجوړ کړی دا مونږه الليل شپه او نهار او ورځ آیتین دو نشانات جوړ کړی مدي تاسو لپاره دو نشانې په صورت د شپې او ورځ کې فمحونا بیا مونږه رنگو بنور کو لری کو میټاو آیت الليل شپه نشانه د شپې وجعلنا جوړ کړی دا مونږه آیت النهار نشانه د ورځې مبصرتن روخانا لتبتغوا دې لپاره چې تاسو ولټوي فضلا روزي من الله تعالی طرف نه فضل من ربکم دستاسو درب طرفنا ولتعلموا دې لپاره چې تاسو معلوم کړئ عدد السنین اشمیر د کالونو والحساب او نو حساب او کتاب دا حکمت بیان شو شپه آرام ورځ د کاروبار او تا لپاره د حساب او د کتاب ذریعہ وکل شیء انه هر یو شی دی باندې تفصیلم شوی دی میاش موږ څنګه وجوه میاش تیر شو په دوه شپه ورځ په کې موږ کې تیر شي کالونه ورځي وغیرہ وکل شیء هر یو شی فصلناه موږ بیانو تفصیلا په پوره تفصیل سره وکل انسان هر یو انسان د پاره الزمناه موږ اچولې دې زوړند کړم دې طائره داغه عمل نما یا داغه قسمت فال دا یعنی ته چې څنګه عمل کوي دستا په غاړه کې پروت دی او مغرنګ به در سره کیږي او د دې ماته تفصیل مخکې بیان کړو چې دا مخکې عربو کې دا طریقه بوا چې لا بل یو مرغۍ دیواله زولا اخی طرف ته ولاړه نبي ابو ویل چې دا کار کوا چپ طرف ته ولاړه بیا ویل چې مکوا سیده ته ولاړه بیا ویل ته اختیار دې کوي او کنه کوي نو دې کار نه باقاعده د مرغۍ اغنو مو ګرځیدو فار خو لفظي معنا مرغه ته ویل کیږي کنه د دې فال نه الله وایي ته په بل چا باندې بدفالي او سپیرتو مگر دوا هر چا سره داغه فال داغه عمل داغه بغاړه کې پروت دی هغه سره ده فی عنقه داغه بغاړه کې مړی کې ونخرج موږ بر او باسو له د لپاره یوم القیامت فرض قیامت کې کتاب یو کتاب یلقاه چې او بمومیدا ملاقات بو کې دې هغه کتاب سره منشورا سپړلې کلاو او بمومیدا هغه کتاب کلاو ان دې به ویږي او دته په ګلاب ملاو شي او بیا دته ویل شي اقرا قل ولا کتابک د خپل کتاب یعنی عمل نمخبلا کفا
پورا ده بنفسک ځان دستا ان ته پخپل کافیه الیوم ننرضی علیک پخپل ځان باندې حسیبا حساب غستون کې ان استاد عمل نه مده د حساب کتاب شوی دی دا د نکیانی دي دا د ګناهونه دي جمع کا خپل ته پته ولګي الله دې موږ تاسو ته هغه عمل نامې نه بچ کی چې موږ د پاره د نقصان ذریعہ وي منه هدا دا من هغه چا اهتدا چې لار بیا موندا فانما بل بشک خبر دا د بلنه دا يهتدي اغلا موندا لنفسه د خپل ځان لپاره ومن ضل او چې گمراه شو فانما بل بشک خبر دا د بلنه دا يضلوا د گمراه شو یعنی گمراهی ده علیه په عمد باندې دا ان نقصان وی عمد د پاره وی ولا تزرو او نه بوچتای وازرتن هیڅ یو پیټه ان څوک پیټه اوچتون کې وزر اخرى پیټه د بلچا ایچا باندې د بلچا عمل نسوري کی قیامت پورې هر چا د خپل عمل بدل ملاويږي وما كنا ان يمغا معذبين سزا ور کون کی عذاب ور کون کی حتا تر وخت پورې نبعث چې موږ اولی رسولا پیغمبر و اذا هر کله اردنا چې موږ وغوښتا یا موږ وغواړو اندا چې نوح لکه هلاک موږ قريه یو کله نو امرنا نو موږ حکم کو مترفیها د هغه مالدار خلکو ته مترف معنا می تاسو تکړی و هغه مالداری ته ویل کیږي چې مالداری په بنیاد باندې سرکشه شوی وي پیسو لیونه کړی پیسو سرکشه کړی نو موږ چې کله کله هلاکو دا هغه مالدار خلکو ته موږ حکم کو د څه شي ففسقوا فيها بس هغه نافرمانیږي باغې کې یعنی الله تعالی په دې بنیاد باندې نه چې کنه اول هغه ته حکم کیو بیا هغه نافرمانیو کینا کله چې الله فیصله د سزا ورکی چې دا کله اوس ورانه ومه بیا الله تعالی د وکلی د ورانه ول د پاره دغه ما ترکشه کی هغه نافرمانیو کی ول تعالی د عذاب ذریعہ جوړ کی هغه پټول خلق باندې فحق بس ثابت شولا علیه باغبان القول خبر د عذاب فدمرناها بس هلاك لمغه اغوی تدمیرا په پورا هلاک ول سره وکم اهلکنا او څومره موږ هلاک کړی دي من القرون د کلونا من بعد نوح ورسل نوح علیہ السلام نا وکفا او کافی دې بربک رب دې ذنوب په گناهونو عبادی د خپل بندگانو دغه خبيرن خبر بصیرا لدونکه من کان تو کی وی یرید چې هغه غواړي العاجلتا پتوندای سرا ان د دنیا عجلنا مونږ به ورکو پتوندای سرا ان د دنیا به ورکو له هغه تافیه بده کې ما هغه نشا او چې مونږ وغواړو لمن هغه چا د پاره نوریدو چې مونږ اراده وکړو ثم بیا جعلنا مونږ جوړ کړل له له د پاره جهنم یصلاها چې د بداخليږي هغه ته مذمومن بدحالا ستړی شوی مدحورا شړلې شوی لعنت کړی شوی من ومن اراده او څوک یو غواړي الاخرته یعنی چې اراده کړی کور د اخرت کور د رستونی هغه غواړي اخرت وسع او د لپاره کوشش هم وکړو لها هغه حصول د لپاره سعیها کوشش د هغه او هو او هغه مؤمن هم وی فاولائک بسمدغه کسان کانا ډیر سعیهم د کوشش د دوی مشکورا قبول کړي شوی د شکریا باندې کیږي یعنی په بدل کې باغه مهنت چې د کړي وی هغه ورکړل شي کلن دا ټول نمدو مونږ ورکو ها اولای دویتا وها اولای دویتا ان دی جنتیانو ته هم او دی دوزخیانو ته هم من عطاء د ورکونی د ویر کړي ان د بخشش ربک استا در طرفنا وما کان او نه د عطاء ربک بخشش رب دستا محظورا من کړي شوی انظروا ګورا کیف څنګه فضلنا موږ فضیلت ورکړې ده بعد هم زنه د دوی نه علی بعض بدنو تا ولل اخرته او خامخ اخرت اکبر دا ډیر لوی دي درجات په درجو کې او اکبر او ډیر لوی دي تفضیلا په فضیلت کې لا تجعل مکرروا مع الله اله الله تعالی سره الها معبود اخر بل فتقوا ورنکی بني خیمان بشي فمذموما بدحالا مخذولا بیار و مددگار بپری خودلے شی آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا دا احکامات دي چې کوم الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د هجرت نه لګ مخکره لګلیو او دغه احکامات باقاعده د مدینی زندگی یا د مدینی غ حکومت داسې حیثیت ورته حاصلو لکه څنګه چې منشور وي یا قانون وي
او موږ د پارم په دې کې ډېر لوی سبق ته ول تعالی دې موږ تاسو په عمل کې دارا ولي او د دې تقریبا د هر وی د فی د هر یو باندې مخکې بحث شوی د قران کریم کې آیتونو کې دراغلي دي نو دیو جنا معنی د دې ان شاء الله چې موږ لپاره به کافی شي الله تعالی دې کافی کی وقضا او فیصله کړی دا ربک رب دستا الله تعبدوا دا چې تا عبادت مکوا الا مگر ایاه صرف د هغه خبره بنه معنی د بلچا سوا د هغه نه دا الله حق ندی اول وبالوالدین او مور بلار سره احسان نیکی کوي د احسان مل کوي نیکی ما معنا به تاسو بار بار کړی دا حق ادا کول ته نه ویل کی حق ادا کا په خیر طریقې سره اضافي ور سره وکا نرمي او درستنی دو آیتونو کې د دې بهترینه تشریح ده بس آیتونه هی کافی دي اما کچری یبلغن دوی ورسیږي عندک استا پوڑان دي تشبندې او تشتای الکبرا بډاوالی تا احدهما پدې کې یو کس د دوالو نه ان دا یو پکې بوډا شو او کلاهما یا د دواړه فلا تقل بستموایا لهما د دوالو تا افن افهم او د دې په معنی دي یو د افسوس په بنیاد باندې وفعل شي چې کم کار غو کې او تا خو خنشي دوه یا اوفو دا او بیان خپل دردونه بار بار مو بیانوا د اوف په بنیاد باندې ځکه ستا په درد باندې غیر ضرورت تکلیف راسي کېږي او زموږ د علاقې کې زموږ خاص کر د زنانه او د عادت دي بس معمولی خبره مور ته سوا معمولی خبره موي او وی شو او هغه سره د غمورم تکلیفي او هغه ته فائدہ هم نشي ورکولای او خاص کر هغه بچان چې واده شي هغه غي د پر لوی د تکلیف ذریعہ جوړیږي بیا ولا تنهرهما او تمرټه دوی رټنه مکوا د دواړو وقل اوایا لهما د دواړو ته قولا خبره کریمه عزتمنده عزت سره مخاطب کوا دی او درشت خبره سخت خبره بد خبره دا مکوا وحفظ او خطکا راکوس کا لهما د دواړو د پاره جناح وزری مټي الذل د عاجزي دیت تابیشا د دې هر خبره اومنه او سورۃ لقمان کې به راځي چې کله شرک د توای به نه مانی دغه چې الله فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته چې لا طاعت نشته د اطاعت بنا فرمانی د الله تعالی کې دا څه حکم کوي چې الله به ناراضي کیږي نه مانه او دا موږ زموږ په معاشره کې خبره سي نه من الرحمت د مهربانینا وقل او یا رب ای رب زما ارحمهما رحمو کې په دې دواړو کمالک څنګه رب بیانی دې ز پاللهما زما پالنه کړي وا صغیرا جز ور کوټهما زما مور په خېټه کې بیا پي بیا غنه ورست پلار بیا دغه مهنت بیا غره لپاره زما تربيت وغیرہ دا ټول ناغي لپاره دعاګانې کوا ربکم رب دستاسو عالم خپویږي بما باغ زباندی فی نفوسکم چې تاسو بزرونو کې دي ان تکونو کچری تاسو صالحین نکان فانه بس بشکا خبر دادا کانا چې د للاوابین د پاره د رجوع کوونکو غفورا معافی کوونکو یعنی الله تعالی خبر ده دا یو مطالبه تانا مور پلار کوي چې ستا وس کې نشتا کور غواړي تنه شي جوړوي یا بل څه مطالبه دا چاستا پوس کې نشتا نو الله وایي چې ستا بزرګ کې چې سدي اغه نه الله خبر ده کستا بزرګ کې هغه د ورکول وی او تا وس نه نو الله غنه خبر ده الله نه پټول نشي بیا دا په حقوق العباد کې لومبني حقونه شو اوس دویم واوري وآت ذل قربا اور کې خپلوانو ته حقه حق د اغه والمسکین او مسکینان ہوتا وابن السبیل او مسافر ہوتا ولا تبذر او فضل خرچی مکوا تبذیرا پورا فضل خرچی یو اسراف ته یو تبذیر ده اسراف لکېږي یو ځای کې جایز ضرورتونو په ځای باندې اضافي لګوا او تبذیر ناجایز ده کې یو پیسې لګول هم تبذیر ده او یو سړی نه وایي چې پښتنه وکړه چې اسراف او تبذیر کې څه فرق ده وای دا موږ چې کم ځکه ناسي د شپک پنکې لګېدلې دي پدې کې دا د ضرورت ته او د شپک به ځای لګېدلې دي نو دا اسراف ده خو کومه به هر لاړ شو ټول او په کمرې کې دا یو پکې لګېدلې نو دا تبذیر ده یعنی هر هغه شی چې هغه ته نه دنیا کې فائدہ کوي او نه آخرت کې فائدہ کوي او ته هغه کوي هغه ته تبذیر ویل کیږي ان المبذرین بشکا دا بزایا پیسې لګون کی کانو دي دوی اخوانا ورنا الشیاطین د شیطانانو دغه چې شیطان اصل کې بزایا پیسې لګي شیطان هغه خرچه کوي پتا باندې چې هغه باندې الله ناراض شي وکانه شیطان او د شیطان
لربه د خپل رب د پاره کفورا ناشکرا و اما توردن کچری ته مخواړی انهم د دوینا د دې حقونو مقابله کې د مسکین مسافر نه خپلوانو نه وغیرہ نبیا صد بار مخړی ابتغاء پلټونا رحمتن در رحمت من ربک استاد رب طرفنا ترجوها جتی امید لري د هغه فقل نو بیاوایا لهم دویتا قولا خبرا میسورا د نرمۍ یسر نه ده اسانه نرمه یعنی ته تانه شیخ غوړي د شور کول شتنه یا تعالی مطالبه دا چې کوي چې تاسو وس کې نشته نو دې ته نرمه خبره کوا چې خیر دې درب کما استحق ته یا قوم درته ته مخ پکېګا او دا وغیرہ وغیرہ او ته په یوه مناسبت سره ولا تجعل او تمکی غدا مغدا يدك لا سخبل مغلوله تړلې شوی الى عنقك خپل سټ پوری یعنی دا سمکوا دا اشاره ده د بخل نه شوم ما جوړېګا به کې د لاس تړلې دی اور په د الله پر رضا کې نه ور کوي یا یو ایچا باندې صدقې نه کوي کور کې خرچ نه کوي او کایم داسې کوي چې بس اسې ځان لپاره مصیبت جوړ کړي دی وغیرہ نه داسې مکوا ولا تبسطها او مخلصوا کل البسط په پورا خلاصولو سره فتقودا ان داسې مکو چې سدي در سره به ټول ورکا لکه چې ټول ورکې نو بیا فتقودا کې بنیت ملومن ملامت کړي شوی خلق بدر باندې بد وای محصورا تشلاس یعنی بیا به ارمان کوي چې دا مولا ورکړی ته ضرورت نه پوره کی نه خپل ایمان کیفیت ته ګوره داغه مطابق خرچه کوا ان ربک بشکر دستا یبسطو اغفر خی الرزق رزی ان استاد رزق والله پلاس کړي نو یریګه ته مچ کني تنگ بشي الله هغه خی نو ډیر بکی لمن اغچا د پارا یشاء جغو غړي ويقدر او کمر اولی انه بشکا کان ده به عباده په خپل بندگانو خبيرا خبر بصيرا لدن کې بنا خبيرم بصيرا ولا تقتلوا امر کوي تاسو اولادکم خپل اولاد خشیتا املاق يرد املاق تندستینا چې دا به خوري دا به څه کومه دیتا دې د وجه خپل بچی مو مړ کوي او دا موږ چې کومه رکاوټ جوړو کدا د دې بنیاد باندې وي نو دا به حرام دی او کدا غي نور صحت یا نور تاسو لري جواز وي ناغه لپاره به تخپل پويږي ځکه چې مور صحت خرابي بچی صحت خراب ده نحنو مونږه نرزقهم روټي ورکو رزق ورکو دوی ته و اياكم او تاسو ته هم د نن سبا حالات په دې باندې گواهی چې پاکستان جوړېدو موږ سره څومره وسایل اوس دا غزمږه تعداد افرادو دغه ډبل دی وسایل دغه ډېر زیات شي همدغه نه الله تعالی پیدا کوي الله تعالی زمونږ په تصور کې هم دانه راتله چې زمکه کې به پټرول یا ډیزل براوسی الله غا پیدا کړ دا زمونږ په تصور کې نه و چې ګیس وی به الله دا پیدا کړ همدغه نه یار شه د لرګي په مقابله کې زمونږ تصور هم نه و نن سبا د لرګي په مقابله کې د ربړونه او د پلاستیک او د نور د څومره بهترین انستاغه حالات مطابق استاد ضرورت الله تعالی پوره کوي اگر که ډیر زیات ولې نشي و اياكم واستاسهم ان بشکا قتلهم وجلد دوی کانا دی خطئا گناہ کبیرہ دیر لویا ولا تقربوا امن ذکی گئی الزنا زنا تا دای دی ویلی چې ولا تفعلوا مکوي نه نشدکی گئی هم خپل یعنی په دغه لارې باندې هم مزه دلاره باندې هم نظر او دې باندې ان شاء الله سوره نور او د سورته احزاب په تشریح کې به دا خبر ان شاء الله تفصیل سره راشي هغه وخت کې لپاره تاسو خاص تیاری وکړئ راتلو لپاره من ذکی گئی زنا تا انه بشکدا کان ذ فاحشتن بهایی وساء او ډیر بدا سبیل لارا ولا تقتلوا او تاسو ممر کوي النفس اغکس التي هغا حرم حرام کړه دے الله ولا تعالی الا مگر بالحق بحق سرا یعنی حق دے سړی وجړه قاتل دی یا زنا کړی دا او د شادي شوده دی او یا مرتد شوی دی او یا بل طریقه چې تاسو سره بدل شوی دا د جهاد په بنیاد باندې فیصله شوی دا خدا اختیار انفرادي نه دی دا اجتماعي نظام د پاره دی ومن قتل او څوک چې مړ کړل شو قتل کړل شو مظلومن بظلم سره فقط بدا کی سره جعلنا مونږ جوړ کړل دی لولیه د هغه دوست مطلب یعنی د وارث لپاره د وارث ته سلطانن قوت فلا يسرف بس دې بزیاته نه کوي فل قتل بوجلو کې ان د وارثانو ته ما اختیار ورکړی دی چې دې دغه نه بدل والی خود هغه بدل غستو کې دی زیاته نه کوي څنګه کیفیت کې چې هغه دا مړ کړو یا څومره چې هغه مړی کړی دی او مغمره او دا فیصله به هم هغه عدالت او یا هغه قاضي وکړي
انه بشکدا کان ده منصورا یعنی د سړی د کم چې وارثان دي د مقتول دای سره منصورا مدد وکول شي. دا چې قصاص کې تاسو ته ما خبره کړې و، قصاص چې کوم ده د دې د امانه د مثبت د قصې او د قصص د بیان ما وکړو دا ویل کېږي نقش قدم ته، او قصاص ته الله تعالی قصاص ویلي ځکه دی چې چا قتل وکړو د هغه په نقش قدم په سلاړ شي. نو دوه مطلبونه دي، یو دا چې دام مړ کړي، دویم دا چې دې چې تختی نو د تعقب وکړي، د پیرا وکړي، د راګیر کړي، د پناه ورنه کړي، د اونې سي چې د سزا ملاوي شي، ځکه چې دا بدل ورکولو کې تاسو ته قومي حیات به ملاويږي، تاسو ژوندۍ به بچي د نور قتلونو به تاسو خلاص شي. کان منصورا دغه مدد کولای شي. ولا تقربوا امنج دکیږي مال الیتیمی مال د یتیم ته الا مگر باللتی باغه طریقہ هيا چې هغه احسن ډیره خسته ده حتا ترغه وخت پوری یبلغا چې هغه ورسیږي اشده خپل ځواني ته، یعنی مال ورته ساتي نو به خپل دکیږي، هغه حفاظت کوي، هغه دکانداری دکان دی دکانداری ورته کوي، نو کدا سي صورت حال خو به خیر دی. واوفوا او پورا کوي بالعهد وعده خپل، ان العهد بشک وعده کان مسئولا داغه بسوال کې د لشي تاسو نه الله به تاسو کوي. او منافق نشانات کی او نشانه دام دا شغه وعده وکي به دغه خلاف کوي، ټول وعده والا تاسو کوي. واوفوا او پورا ور کوي الکیل پیمانه اذا هر کلا کلتم چې تاسو پیمانه کوي، یعنی ناپغه کوي، وزنو او تول کوي بالقسطاس پتل المستقیم برابر باندې کمه مکوي. مطلب دا دی ذالک دا خیر بهتر دا واحسن او ډېر خسته دا تاویلا د انجام په لحاظ سره. ولا تقفو او مزل مکوا ما اغا لیس چنشتا لکتا د پارا ان مزا اغه خبره پسې یا مور پسې کیگا اغه خبره پسې چنشتا تا تا به پاغي علم علم ته خبر نه داغینا او بیا مغه خبره کوي دمغه دیو بلته خبره خورو معلومات بنئ کړیو بیا کو بلتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم شریف کی حدیث ته چې کفا بالمرء کافی د یو سړی د پارا دروغجنو د پاره عمدک خبره چې هغه اوریدلی خبره نور خلکو ته خوري اوریدلی به ده کوي. نه سورته حجرات کې فرمایي چې وان جاءکم فاسق بنبأ کشیر یو خبر تاسو ته خبر راوړي نو هغه څه کوي فتبینوا دغه تحقیق وکړي. مخکې کته تاسو لري هغه زلزلې هغه مسله الوی زلزلہ راغله دا خبر زلزلہ بچو خلکو کورونه پر خدای له هڅه پر خدای څو کورونه دا او دا ټلیفونونه ماته راتل ځواب کې په کوهاټ کې ما او چې وا خلکو دا هیڅ نه کیږي زلزلہ داس نه لدی افواده. خو بهرحال دغه د پوره چې بازو کلو کې جماعتونو کې اعلانونه شي نو دا تحقیق نه و بس خبره کوا ورسته به خلکو ور بس پروپاګاندا جوړه کا چا بس ویل چې دا یو زنانه وا د سعودیان راتله او ټلیفون یې کړو چې هغه زلزلہ نومي او چې زلزلہ دراغله نو هغه چا ورېدلی و نو هغه ویل چې زلزلہ راغله هغه بلته ویل زلزلہ راغله بلته ویل زلزلہ راغله خدای به پويږي بهرحال خو تحقیق کوو بیا تکلیف درته کوي. او زو کنه شپې ان سمع بشک والبصر او سترګي والفؤاد او زړه كل اولئک دا ټول به یعنی دا ټول شی نو کان عنه ودا غبار کی مسئولا تپوس بکی دیشی دا غدری شی نه دی علم په بنیاد باندې غوا ګسترګي او زړه دغه تپوس کوي الله تعالی. ولا تمشي او تمزل مکوا مزا فی الارض بسمکا کی مرحا نغیدون کې په غرور سره انکا بشکت لن تخرق الارض تنشش لول اسمکا انک هر تمره زور سره د غرور د وجنه د قدم بسمکا اوهی بسمکا شلول نشي. ولن تبلغ او تنشر رسیدلې الجبال غرونتا طولا پوغدوالی کی انک ازمه نیخشي د کبرنا خود غرنه خنشي نغیده. کل ذالک دا ټول کا ندی سیئو یعنی خراب کارونه دي بد کارونه دي عند ربک استاد رب نسبان دي مکروها بد ګڼلی شي بد ویلی شي دا د الله نه خوخه دي. ذالک دا مما ده غندي او اوحا چې وਹੀ لګلی دا الیک استا طرف ته ربک رب دستا من الحکمت ده حکمتنا. ولا تجعل او تمجلوا مع الله الا تعالی سرا الها اخر معبود بل فتلقى بس کو بغرزول شت فی جهنم په جهنم کې ملوما مدحورا ملوما ملامت کړي شوی مدحورا شړل شوی
اف اسفاکم آیا تاسو ورکړی ربکم رب خپل ان تاسو ته فضیلت درکړه د تاسو رب بالبنین فزامن سرا واتخذ او نیولی دی الله تعالی من الملائکه د فرشتونا اناتا لونا دی بویل چې فرشتي د الله لونا دي نو دا څنګه رب دې چې تاسو ته زمن خوخ کړی دی او په دې باندې خوشحالي گئی او عزت ذریعہ د تجربه کړی دا ځان ته لور خوخ کړی دا انکم بشکتاسو لتقولون وای اغه خبره قولا جغه خبره د عظیمه ډیر لویا ان ډیر سخته ولقد فتاکی سرا صرفنا مونږ بیان کړی دي مونږ بیل بیل جدا جدا بیان کړی دي فی هذا القرآن په دې قرآن کې لیذکروا دې لپاره چې نصیحت دې حاصل کړی شي وما یزيدهم او نزیاتای دوی ان نزیاتای دوی د پاره دا قران الا مگر نفورا نفرت دغه چغی منینا نور ته نتختی نوغه د پاره نور ته نفرت زیره جوړ شي قول تور ته وایا لو کان کچریوه معه اغسرا الله تعالی سرا الہۃ النور معبودا نور خدایان کمال کسنګا یقولون دوی وای کدا سیوه اذن په دغه وخت کې به لبتغو اغوی لټولی وا الی ذل عرش د عرش طرف ته سبیل لارا الله سره کبدی کې څوک شریک وې هغه اوس په عرش ته قتلی وې ولا سره ځکه چې هر څوک ته ځان سره شریک کې ورور باغ ته سره مقابله کوي او موږ به تاسو لپاره به غوړو ذریعہ جوړی کیږي نو کدا الله تعالی په دې ځمکه کې څوک کړی وې ناغي به اوس عرش ته قتلی وې الله سره مقابله به کړی وې الله سره نو دا سینشتہ سبحانه پاک ته هغه وتعالى او چته هغه عمد اغنى یقولون چې دوی وایي علوا پوجتوالی کبیره لوی سرا ان لوی نو سر تسبحوا باقی بیان له اغد پارا السماوات اسماننا السبع چودي والارض ازمکا ومن اوغشه فيهن چې بدزمکا کدي وَإِن مِّن شَيْءٍ او نشته هیڅ یو شی الا مگر یسبح باقی بیان بحمده فسنا صفت سره داغه لیکن لا تفقهون تاسو نه پوهیږئ تسبیحهم داغي په تسبیح بیانولو انه بشکاغا کان ده حلیما داغا بردبار ده غفورا معافی کون کې ده هر یو شی تسبیح بیانوي چې الله پیدا کړی دا الله تسبیح بیانوي والله وای تاسو په دې باندې پويږي او د دې څو مثالونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې هم شته دي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو ونی باندې کې ناستو او بیا خطبه ویلا بیا هغه لپاره باقاعده چې کله منبر جوړ کړي شو نو هغه ونه اوجړل او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه ته تسلی ورکړه چې تمجړه حالانکه هغه وچونه هغه باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی او خود لدا چې کني دا تسبیح بیانې هم دا غرنګي هر یو شی دا الله تعالی تابع ده او دا الله تعالی تسبیح بیانوي څنګه چې الله په غیب باندې پويږي و اذا هر کلا قرأت چې تلولي القرآن دا قرآن جعلنا نمغ جوړو بینک استا پمنس کی و بین پمنس الذين اغ خلقو کی لا یؤمنون چغی ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت باندې ان هغه کسانو کی چغی ایمان نه راوړي په آخرت باندې حجابا یو پردا مستورا پټا ته بیان کوي د قرآن موږ دغه مخه ته پرده مقرره کو او هغه بیا د قران کریم اوریدل او په دې باندې عمل کول او یا د غزړه ته خبره کوزیږي نه اصل کې دا خبره د عمدی ده دی دا وای او د دې دلیل سوره حامیم سجده ده سوره حامیم سجده کې آیت نمبر 5 آیت نمبر 5 آیت نمبر 5 هغه کې الله فرمایي چې وقالو قلوبنا فی اکنه دی وای چې زموږ زړونه په پردې کې دي مما تدعون الیه هغه څنګه چې تاسو موږ غي ترا بلای دی دوی خبره ده خو د دې خبره الله تعالی وکړه ځکه چې الله تعالی مشیت الله تعالی ته حاصل ده وجعلنا امغه جوړ کړی دي قلا قلوبهم د دې پزړونو باندې اکنتن پردې ان يفقهوه د دې لپاره چې دی په هنشي وفي اذانهم او دې په غوګونو کې وقرا درونواله اول نه لنګ دي شکل بندانه فرمانی کوي نبی الله تعالی فیصله وکي و اذا هر کلا ذکرتا چې یاد کی ربک رب خپل فی القران په قران کې وحده یوازی ان چې کني یو دې کله چې ته توحید ذکر کوي په قران کې ولو ندیب واوړي علی ادبارهم بخبل شاګانو نفورا پنفرت سرا او دا مشرکین ته توحید خبره کوا ته به دې چهره ګوره چې څنګه کیږي نحنو منگا عالم خپویگو بما باغت باندې یستمعون چې دی اوري به اغا
اظهر کلا یستمعون چې دوی وکیک دی الیک تا تا اذ هر کلا هم چې دوی نجوا پټي مشورې کوي اذا وقت یقول چې دی وای الظالمون ظالمان ان تتبعون چې تاسو په روي نه کوي الا مگر رجلا دیو سړی مسحورا چې هغه باندې جادو کړی شوی دی دا دوی باندې کلا فرمایي چې مونږه د دې هغه خبرې د دې هغه مشورې د دې هغه انداز نه خبرې چې د استاباره کې وای مونږه دې نه خبرې انظر وګورا کیف څنګه ضربو دی بیانای لکا تا د پاره الامثال مثالنا فضلوا بذوی بلارشول فلا يستطيعون بذوی طاقت نه لري سبیلا د سخلاري وقالو دی وای اذا كنا آیا هر کلا چې شومغه عظامن اډوکی ورفاتن اخور ایری چورا چورا انن آیا مونږ بل مبعوثون بیا رپاسول شو خلقن په پیدایش جدیدا نوی سرا بیا مونږه تازه شو جوړ بشو قل ورته وایا کون شی تاسو حجارتن کانی او حدیدا یا اسبنا او خلقن یا یو بل داسې تخلیقی بدل شي ممد اغنا یکبرو چې لوی وی فی صدورکم تاسو په سینو کې تاسو هغه لوی غنی یا تاسو معلومی د کانو او د اسبنا هم سخت فسيقولون بس بوای من اغسوک يعيدنا چې موږ بیا پیدا کی قلت ورته وایا الذي غزاد یعنی پیدا بکی غزاد فترکم چې تاسو پیدا کړی اول مره فاول ذلی فسينغدون بذوی باخذی الیک استا طرف تا رؤوسهم قل سرنا الغاز داس برخ کته خدولته ویل کیږي داسې نو او قضی سرونه د دوی ويقولون دوی بو ايمتا هوا چې کله به واغا ته ورته وځي دا کار اوس په دا او تا خدای انسان دل ادب مال تعالی بیا پیدا وکي او دا هغه څوک پیدا وکي چې اول ځل پیدا کړی دي نو بیا دوی ته سرونه قضی بیا قلت ورته وایا آسان نشته د ان یکونا چې وی دا قریبا نشته دوی بیا پختنه کوي چې خدا وکړي نو ته نشته بو ان شاء الله یوم پکم اورد یدعوکم چې رؤوب ولی اغا تاسو فسد فتستجیبون نو تاسو به جواب ورکړي اغه ته بحمده په صفت سره د اغه وتظنون او تاسو به هغه وخت ګمان کوي الا بستم چې موږ وخت نه تیر کړي په دنیا کې الا مگر قلیلا لګ یعنی کله چې دا واقع شي بیا به تاسو راوغوړي نو تاسو بیا د اغه حمد بیانوي او را بشي او بیا هغه وخت تاسو ته او بیا تاسو وایي چې موږ په دنیا کې لګه مدام نه وته کړی وقل او یا لعبادی زما بندگانو ته یقولو چې هغه وایي الذي هغه هي چې هغه احسن ډیره خستوي یعنی کوي دی هغه خبره چې هغه خبره خستوي یعنی به مباحثه کی جګړه کنځلې بد ردی دادی نه وایي بلکې خې خبرې دی کوي دعاګانې دی کوي په خې طریقې سره دی بلنه کوي ان شیطان یقینا شیطان ينزغو اغا وسوسه چي بینهم د دې پمنس کې یا جګړه پیدا کوي د دې پمنس کې ان شیطان بشکدا شیطان کان ذل الانسان انسان د بار عدو دشمن مبین اخرا ربکم رب استاس عالم خپوه ده بكم پتا سباندې ان یشا کچیر غو غوړي يرحمکم نرحمو کی پتا سو و ان او ان یشا او یا کا غوړي يعذبکم سزا بدر کی تاسو ته وما ارسلناک او مونږ نه لګل ته علیهم بدیبانی وکیلا ذموار وربک او رب استا عالم خپوه ده بمن فاغچا بني فی السماوات جب اسمانونو کی دی والارض بسمکه کی ولقد بتاکید سره فضلنا موږ فضیلت ورکړې ده بعض النبیین بعض پیغمبرانو ته علی بعض بزن باندې واتینا موږ ورکړو داوود علیہ السلام ته زبور قل اویا ادعوا ربلی الذین وقسان قل ادعوا الذین تدعوا اویا چراو غړي هغه خلق زعمتم چې تاسو ګمان کړی دی من دونه سوا د الله تعالی نه فلا یملکون بسغی طاقت نه لري مالکان ندی هغه کشف الضر لری کول د تکلیف نشي لری کوله انکم تاسو نه ولا تحویلا او نه بدلول شي اولئک امدا خلق دی الذین اغکسان امدا اغ خلق دی يدعون جدوی را بلی یبتغون دې لپاره چې دوی لټي الی ربهم خپل رب طرف ته الوسیلۃ وسیلہ ذریعہ ایهم چې کم یو د دوی نه اقرب ډېر نږدې ده ويرجون او دوی امید ساتي رحمته دغه رحمت ويخافون او دوی یریږي عذابه عذاب دغنا ان عذاب ربک بشکا عذاب استاد رب کان ده محذورا چاغین یلا کې دی شي ان یغین یل دل پکار دی الله دې متاسو بچ کی
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ او نه ده هیڅ یو کله الا مگر نحنو مونږه مهلكوها هغه ختمون کیو هلاکون کیو یعنی مړکون کیو ختمون کیو ده هغه قبل مخی یوم القیامت ورځ د قیامتنا او معذبوها او یا به عذاب ورکون کیو مونږه هغه ته عذابن عذاب شدیدن سخت کان ذالک د ذکر فی الكتاب په کتاب کې مستورا لیکل شوی وما منعنا او نه یمغه من کړي اندا چې نورسلا مونږ ولي ګو بل آیات نشانه الا مگر اندا چې کذبا درو غنلې وی اغا بها اغا نشانه الاولون مخکینو خلقو یعنی مونږ بل شي نه یمن کړي چې نشانات اتک لګل نه شو بلکې مخکې مونږ نشانات استولې وی او بیا د خلقو د اغه باندې دروغ نسبت ورته کړو بیا به واسطو خو بیا به د دروغ نسبت کوي او تاریخ په دې باندې گواهی چې د دروغ نسبت کوي وآتینا موږ ورکړی وی سمودیانو ته الناقه اغوخه مبصرتن خکارا نشانا فظلموا بدوی ظلم وکړو بها باغی باندې ان مړې کلا وما نرسلو او نلګو موږ بالآیات نشانات الا مگر دې د پاره تخویفا چیر پیدا کی د ير د پاره استو نو دې ير خو خود نشي پیدا کولای چې هغه په مقابله کې نور مخالفت کوي نو نور د هلاکت ته ځان برابرې وَإِذَا هَرْكَلَا قُلْنَا چِ منگا اووری لَكَتَاتا إِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْ دستا احاتا راگیر کری دی بالناس خلق این استا دا دعوت چکم دے دا دعوت بسنگ دا خلق اسار کری دی اغی طرف تا اشارہ دا وَمَا جَعَلْنَا ان دا دعوت کوا و خلق اغی دا پارا زگورا مجدا سنگ اسارہ استا دا دعوت وَمَا جَعَلْنَا وَنَدَ جوڑا کری منگا الرؤیا اغا خودنا اشارہ دا معراج تا الذي اغا ارینا کا چمغه خدلی داتا تا الا مگر فتنه دایو ازمائش ته للناس خلق د پارا والشجره اونا الملعونه چلانت کړي شوی د باغی باندې مخکې الله تعالی ذکر کړو په سورۃ الدخان کې په سورۃ دخان آیت نمبر 43 او 45 44 45 44 او 45 کې چې ان شجره الزقوم بشک دا ونه د زقوم چې دا یعنی کې دا به جهنم کې وي طعام الاثیم او دا به خوراک دي د ګناګارو نو دی بیا سوال نو کړل چې دا څنګه جهنم دی دغه خور دی تاسو وی ور دی نو پور کې ونی وی دی به اعتراض کو چې پور کې دی ونی وی نو الله غي طرف ته اشاره کوي جواب ور کوي چې استاد غ قتل معراج طرف ته دا ما ازمای ذریعہ جوړ کړی دا او ذکر دی هغه ونی چې باغې باندې لعنت کړی شوی دی نو ونی ته سزا لا ته نه ور کړی خداونه د پاره د لعنت ته او چا د پاره چې الله تعالی ور کوي هغه او هغه حدیثو کې دا غي ذکر دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل علیه السلام نه داخله او بو غواړي او بیا ورته جبرئیل علیه السلام هغه فرشته به د جهنم راشي او دې ته وایي چې راځي او بیا بيبوزي او غلطه به کدا په جهنم کې او دا غونه به پراتوي او دې کې به ازغوي او دا به تر واخلي ورته وي دا تاسو خوراک ته وکړي نو دې بنه کوي او بیا په زور باندې ورکیږي خوراک لازم تاسو بچ کی دا غینه فی القرآن په قرآن کې ونخوفهم او مونږه يرو دوی فما يزيدهم بس نه زیاتې دوی ان دایره دوی ته اضافه نه کوي الا مگر طغیانا بسر کشی کبیره لوی کې لوی اثر کشی کوي دیو جنا مونږه دا نشانات هم نه لګو ځکه چې هغه واسطه او دی بیا کینا ونه مری بیا خو دې پر عذاب ذریعہ جوړ شي وایذ هر کلا قلنا چې مونږ ویلي للملائکه فرشتو ته اوس دې چې سجده وکړي له آدم علی السلام ته فسجدوا سجده وکړه الا مگر ابلیس ونقلا قال اولی اسجد آیات سجده وکما لمن اغه چاته خلق دا چې تا پیدا کړی دی توینا د خټینا قال اولی ارایتک آیا کتلی دیتا هاذا الذي اغسړی دی کرمتا چې تا عزت من کړو دی علی بما باندې لئن اخرتنی کچریتا زورست کړما یعنی مهلت درا کړما تا الی یوم القیامت تر قیامت پوری لا احتنکنا نو خامخ بذوبا سما احتناق د اوس د اسپی هغه لگام ته ویل کیږي کیسا هغه تا ذریته اولاد ده الا مگر قلیلا لگا قال اولی اذهب ذا فمن بسغتوک تبعک چې پیرویو کې دستا منهم د اغوینا فانن بشکا جهنم جزاؤکم بدل دستاسو جزاء بدل موفورا پورا واستفزز او ته اوغلوا استفزاز هغه چاته ویل کیږي چې کمزور ده ته ملاوي شي او ځان سره واخلې دغه سي ځان سره مخې ته کی
من استطاعت من اغسوک استطاعت چتا په وس رسیږي منهم د دوینا بصوتک بخل आवाज سره واجلب او اسغلوا عليهم بدوی باندې بخیلک سوار خپل ورجلک او پیاده خپل وشارکهم او شریک شدوی سره فل اموال په مالونو کې والاولاد او په اولاد کې وعدهم اوعده وکدویتا وعده ورکدویتا وما يعدهم او ندا وعده دوی سره الشیطان د شیطان الا مگر د غرور د دوکي بیا د یو شی بیل مفسرینو تفسیر کړي دي لکه دا وغلا په आवाज سره د आवाज نه څه مراد ده غانه بجانه کنزلی موسیقي وغیرہ او دا د شیطان هغه طریقه چې په خلکو باندې راوستي ده او خلک غافل کړي دي د الله تعالی د یاد نه د قران نه او هغه باندې خلک ما کړي دي مصرف کړي دي او دا غرانګي دا نور خلک چې کم بدی باندې غالب شي یا نور هغه شیونه چې د انسان باندې غالب شي د کاروبار ذریعہ سره د پیسو ذریعہ سره د دکانداری ذریعہ سره وغیرہ خو هر هغه شی چې د الله د یاد نه غافل کی د الله د یاد نه غافل کی او دا کم کیفیت کې چې الله خبره کړی دا د دې کیفیت داسې ده لکه یو ځای باندې ډاکوان حمله وکي او هغه حمله کې غیر تر اصلي همي اصلي همي او چغي همي او سوري همي او خلک دنه پریشان شي یو بل طرف ته دیو تختی او ډاکی دیو کې چې کم شیغه مقصد کې وی هغه دی واخلي او بیا زی دا شیطان هغه کیفیت مونږ کرانګي دي او چې کله انسان هغه لپاره زورور وي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای نو الله تعالی دې ته طاقت نه ور کړي دې الله تعالی طاقت نه ور کړي ان عبادی بشک بندگان زما لیس لک نشتا د پاره علیهم باغی باندې سلطان تزور حضور نشیدو کوله وکفا بربک او کافی در رب دستا وکیلا کرساز ربکم رب دستا سو الذی غزات یسجی چغروانی لکم الفلک تاسو د پاره کیشتي فل بحر په دریاب کې لتبتغوا د پاره چې تاسو لټونه او کوي من فضله داغه د فضلنا انه بشک هغه کان ده بكم پتا سبحان رحیم مهربان و اذا هر کلا مسکم چې ورسیږي تاسو ته الضر تکلیف فل بحر په دریاب کې دولا نورک شي یا هیر شي من اغه څوک تدعونا چې تاسو را بلای الا مگر ایاه سوا د اغنا ان الله تعالی الله دریات شي او تاسو خپل ځان به هغه وخت تاسو نه هیر شي فلما به هر کلا نجاکم چې موږ خلاصې در کو تاسو ته ال البر و چې طرف ته اعرضتم نبي تاسو مخواړو وکال الانسان او د انسان کفورا ناشکرا اف امنتم آیات سو په امن کیي اندا یخصفا چې نن په باسی تاسو خخب کی تاسو بكم تاسو ان په تاسو باندې بدازما کا ارتا وکي جانب البر په طرف د وچکی او یرسلا یا بر ان ته دریاب نه اخلاص یو چې تراغلی نو اوس خوشاله او د الله ناشکری کوي ولې منی نو الله خطاب دې زمکه کې راخه خولې شي دلته مذاب در کولې شي او یرسلا او یا براولږي یعنی را نازل بکی علیکم پتاسو باندې حاسبن باران د کانو ثم بیا لا تجدو تاسو انم میلکم ځان د پارا وکیلا کارساز هم امنتم آیات تاسو بیری تاسو په امن کې شوي اندا چې یعیدکم چې تاسو به واپس کی فيه باغه کې تارتن اخرى بدل دویم واره یعنی بیا به تاسو نه نباسي دریاب تا فیرسلا بیا براولږي علیکم پتاسو باندې قاصفا سختفان من الريح دهوانا فیغرقکم او بیا بغیر کی تاسو بما په سبب د هغه کفرتم چې تاسو کفر کړو ثم بیا لا تجدو تاسو به انم میلکم د خپل ځان لپاره علینا بمغ باندې به باغی سره طبيعه څوک دیونکې یعنی څوک پختنه ولا داسې به څوک نه مې چې مونږ نه بیا پختنه وکي داسې به څوک نه وي تاسو لپاره ولقد بتاکی سرا کرمنا مونږه عزت من کړه ده بنی آدم اولاد آدم علی السلام وحملناهم او مونږه سوار کړی دي دوی فل بر پوچکی والبحر او دریاب کې ورزقناهم او مونږه رزق ور کړی ده دوی ته من الطيبات د پاکو شیونو وفضلناهم مونږه فضیلت ور کړی ده دوی ته علا کثیر پډیرو ممن د هغه چانا خلقنا چې مونږ پیدا کړی دي تفضیلا په فضیلت کې زناور اسونه وغیرہ بیا هم دا غرنګي پریان هم دا غرنګي حتی کی تر فرشتي الله تعالی فضیلت ور کړی دی چې نیک وي بنده الله بسم الله الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ